الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على مولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الحجج الميامين اللهم صل على سيدنا وسندنا وصاحبنا بالحق بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من أحسن أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه واللعن المؤبد على مخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عزاداران سید الشهدا، سفر میاشت ده نن سفر میاشت اول ریزا و منصوبه ده سفر میاشت و سرای کربلا پسی اغوینا عظیم شخصیات مولا سید السجاد علیه الصلاة والسلام و بی بی اولیاء سلام الله علیها پسی ده هم یخ سنت حسنه ده چه ده غزی کی بنیاد یخی شوه ده چه ایوا بلا 5 مجالس و انعقاد کوله سفاری کی خپل دستوری مجالس نه هټ کر ده هم ذمہ داری احساس ده هم واخذ ورات هم ده ویلی څه دغه محرم و سفر 2 میاشتې د ما تاسو تعلیمات دینی نه آشنا شول بهترین میاشتې دي، بهترین موقع ده چې انسان په کار ده ضایع نه کړي او بهترین استفاده او فایده ترنه اوچاته شي. زه خپله واقعا دغو کسانو نه تقدیر و تشکر کوم چې یو ښه بهترین اقدام یې کړی دی. نن کورمې لیول باندې دا یو حقیقت دی چې لکه منخیل ولس یو ښه مزل شروع کړی دی، دا یو حقیقت دی. جوانانو چې کوم طریقې سره سوچونه دي هغه په مطابق کوم اقدامات ده کوي هغه یاد وساتوي نور علاقو کې هم کورمې نمونه ده جوړیږي. داسې به درته وایم اول اندا دی چې کومه میډیا دغه ځینې چلیږي تاسو کسوی څه پر چنار ګوشې ګوشې کې د میډیا اوس شروع شوي دی هغه هم تاسو یې کلي دغې علاقې ځوانانو برکات دی. دویم یو اقدام څه د اوس وشولو لایټینګ والا نظام څنګه دغه ځای کې جوانانو کامیاب کړلو هغه نن الحمدلله پوری کورمې کې مختلف علاقو کې جوانانو شروع کړی دی. لارزر کې اندغه ځای نه الګو برداری وشوله، بدامې کې نور علاقو کې امید دی چې هغوی هم اندغه نقش قدم باندې روان شي او دا هم یو بهترین سنت حسنه ده
و چوکه چې یو ښه سنت بنیاد کېږدی وروسته چې څومره هغه سنت به چلیږي ثوابونه یې دغو کسانو ته رسېږي چې چای بنیاد یې ښې وي. بهرحال زه خپلو دغو څو ورځو کې چې تاسو خدمت کې حاضرېدونکي یو که خدای توفیق وي کوم موضوع چې تاسو خدمت کې عرض کوم مولا سید سجاد حوالې سره زه خو خپلې جدې که درته وایم 15 ورځې پرېږده چې 50 ورځې کافي نه دي چې امام باندې گفتگو وشي. پیغام رسان کربلا بی زینب سلام الله علیها امام سجاد باندې گفتگو کولې دپاره دا شی نیمه غنټه 45 منټ مجلسونه اصلا کفایت نه کوي. څه 34-35 ساله امام چې کوم امامت کړی دی هغه دومره پهلو دي چې کومو پهلو باندې ته گفتگو کوي اشره مجلس ور باندې لګېږي. لذا ما چې کوم ذهن کې خاکا جوړه کړي دغه تاسو شیر کوم هغه دا دی چې زه کوشش کوم چې شخصیت امام سجاد علیه الصلاة والسلام او یو پهلو ورسره زه چیړم سیرات نه امام شخصیت او یو پهلو لکه نن زه کوشش کوم چې یو پهلو حقوقي پهلو تاسو خدمت کې بیان کوم خپل ټایم او وخت نه زکات سره سارا او بل مجلس کې اخلاقی او پهلو بل مجلس کې یو عبادي پهلو چې امام تاسو یو وخت ضرورت هم ده دا شیونه. خو سٹارټ کې ابتدا کې زه صرف امام حواله سره لږه بایوګرافي درته بیان کوم. که ما تاسو امام سجاد علیه الصلاة والسلام مو باندې ډېر لوی احسانات دي چې مو یې منو ویلې څه ما تاسو د ازادرۍ مجالس سنځنې یعنی د عاشورا څومره میراث مو ته پاتې دی دا مولا امام سجاد نه مو ته پاتې شوی دی. دا امام زحمتونه دي چې نن ما تاسو ته دغه میراث پاتې دی و اندغ شي وجې نه امام تاسو دین و مذهب بقي دی. یعنی ته ویلی شي چې مولا امام سجاد زحمتونه و د بیبي اولیا بیبي زحمتونه و چې نن دین قایم دی وگرنه اسیچ اگر زینب نبود کربلا در کربلا می ماند که چیری بیبی نوه مولا امام سجاد نوه کربلا با کربلا کی پاتی شیوه و نو واقعا سمو بانده دیر احسانات دی. زه صرف بایوگرافی عنوان صدا تا ذکر کم کسا امام تولد شوه ده 38 هجره که شوه ده 5 شعبان المعظم تو سپات شعبان میاشته اکثر ولادتو والا میاشته ده. سجاد مولا ولادت 5 شعبان باندې 38 هجره کې شوه ده او د مولا شهادت 95 هجره کې شوه ده. صدا ته حساب کې تقریبا 57 سال امام خپل عمر شریف کړی ده. د امام عمر ده او امام ته تولد یا مدینه کې شوه ده امام او امام شهادت مدینه کې ده. نن ظالمانو حکومت ده امام مقبرات جنت البقیع کې و هغه رنگ شوی د 1925 کې ظاهرا څو اوسه پورې مغه حالات کې د دعاګویو چې پروردګار عالم د هغې بارگاه تعمیر کولی مو ټولو ته توفیق نصیب وګرځي ان شاء الله. مولا شهادت څه شوی دی هغه عبدالملک مروان زهر و زری سره شوی دی چې امام ته شهادت میلاو شوی دی او مولا اولاد 11 د مولا زمن ناقل شوي دي او 15 د امام څلور د امام نونې ناقل شوي دي څه تاریخي کومې راغلي دي. هغه نه برجسته شخصیات اوس ته پاته د امام محمد باقر علیه السلام دی او زید شهید دی چې هغه بغداد کې قبر دی او مقبره او روضه دی عظیم شخصیت دی او امام کول زوجات ډیر و چې هغه نه ناموره شخصیت څه کومه امام کول او هغه د امام حسن مجتبی لور و چې هغه سره امام ازدواج شوی و امام باقر د مغه ازدواج نتیجه ده. مولا امام سجاد علیه السلام 2 کاله خپل نیکه علی علیه السلام سره تیر کړي دي یعنی 2 کاله اوس مولا ته شهادت میلاو شوی ده. امام حسن مجتبی داور کې لاس یا 12 کاله ځنه نقل کړي دي لاس کاله امام تیر کړي دي بیا 10 یا 11 سال مولا امام سجاد علیه السلام خپل بابا امام حسین سره زندگی تیره شوی ده. امام دور کې واقعات څه کوم شوي دي زه صرف اشارتن تیریږم دا چونکه امام موضوع دی نه زه صرف یوه بایوګرافي درته ښیم څه کم از کم امام نه دوره اشنا وو. امام دور کې 3 غوټې واقعې شوي دي. یوه واقعه حرا وه یا حرانه ورته یایي مدینې والا واقعه. تاسو پته وي چې یزید کوم کارونه وکړل چې امام حسین شهادت یو
مدینې کې یلغار بل او مکې باندې یلغار بل څه منجنیکو سره مکه وشتله هلته دا ظلم یې وکړلو مدینې والا یلغار څه کوم دي کړی دغه ته واقع حرانه یایي څه دي کې حنظله غسیل الملائکات څه کوم جنگ بدر کې پیغمبر سره شهید شوی ایدي زوای و عبدالله بن حنظله غسیل الملائکه یعنی عبدالله یو برجسته شخصیت و هغه یعنی صحابي و ډیر عظیم کاس و هغه څه کله لاړو شام ته یزید حالات یې ولې چې شربونه کوي دا کوي خپل علاقې ته دوباره واپس راغو خلکو ته یې ویله مدینې کې او چانه لاندې د زندگی کوئ داسې حاکم د مو شوی دی چې هغه شربي دی هغه لیاقت نه لري پاڅېږو انقلاب قیام وکړئ لذا مدینې والا خلک پاڅېدل انقلاب قیام یې وکړلو البته امام سجاد علیه الصلاة والسلام د قیام کې ورسره شریک نه و امام مدینه پرېږدوله بهر وتلی و خلخلې سره دا واقع کربلا نه بعد شوي دی بیا دی ظالم یو کس وروستولو مسلم چې هغه ډېر خبیث انسان و چې هغه مدینې کې داسې هجوم تهجم حمله یې وکړله چې نه یې ښځو ته ایله وکړه نه یې بچیو ته ایله وکړه 1000 کسان قاتل شول یا نور څه کوم کارونه وشول هغه تاریخ شرمناک دی دغې واقعې نه دا واقعه امام دور کې شوي دی یوه بله واقعه چې امام دور کې شوي دی قیام توابین دی مولا کربلا نه بعد یو قیام توابین وشول تاسو ته پته د سلیمان بن سورد خزعی سو کوفه کې کوم د امام صحابي و د مولا عاشق و چې امام ته خطونه لیکلي و بهرحال کربلا واقع کې شامل و شریک نشولو هغه بعد کې کسان را پاسول چې ما تاسو نه کوتاهي وشول هغوی یو قیام وکړلو 4000 کسان نقل شوي هغه راووتل هغوی یزید په خلاف اقدام وکړلو هغه 4000 کسان ټوټل شهیدان شول قاتل شول یو قیام دا شوی دی هغه نه بعد اخیری قیام څه کوم شوی تاسو مونځه مشهوره ډېر دی حضرت مختار بزرگوار قیام و چې هغه امام دور کې شوی دی او دې کې بهرحال متضاد روایتونه ډېر دي څه مزامات کې روایتونه څه حمایت کې دي خو حقیقت دا دی چې علماو کوم تحقیق کړی دی څه مختار بزرگوار قیام حق باندې و امام ټیک دی ظاهري تکیه وجه نه هغه رابطه ورسره نه وه خو امام ورباندې رضي و او ټول علما د دې شي تایید هم کوي امام ته خوشحالۍ میلاو شوله چې کله د کربلا هغو قاتلانو نه بدلا واخیستله شو ابن زیاد سار چې کله مولا ته پیش شولو نو امام مسرت اظهار کړی دی ورباندې خلاصه دا درې واقعې چې ټول نه غوټې واقعې د امام دور کې شوي دي او امام کوم څه خلفاو دور کې زندگی کړي دی واقعا ډېر ظالم کسان وو هغوی نه اولین کس انده یزید لعنت الله علیه دی څه یزید 61 هجری کې چې کله کربلا واقعه وشوله 64 هجری پورې یزید حکومت کړی دی هغه نه بعد واصل جهنم شولو یزید نه بعد یزید زوای و معاویه نومیدو معاویه صغیر نه و دی چې هغه واقعا یو نیک صالح انسان و یخرج الحی من المیت قرآن کې یہی کنه چې مردانه زنده رواتای شي هغه نه مقصد انده دی چې یو بدکردار انسان صالح انسان دنیا ته راتلی شي هغه مثال معاویه صغیر دی د یزید زوی معاویه و هغه یو استاد وجې نه دغې اهل بیتو لیارې ته راغلی و هغه ډېر کم حکومت وکړو 40 دن نه یې څه هغه نه بعد هغه ویله چې دا حق د اهل بیتو دی پکار د اهل بیتو ته حواله شي لذا هغه کس بیا هغوی ځنې یې څه خپله مړ شو ځنې یې څه نه دوی قاتل کړلو هغه نه بعد مروان راغللو مروان بن حکم راغلو هغه ته حکومت میلو شو مروان په باره کې راغلي دي چې مروان 9 میاشتې حکومت وکړلو اوس دې نه بعد بیا چې کوم کس راځي مروان زوی عبدالملک بن مروان خبیث ترین کس دی بنی امیاو کې عبدالملک بن مروان 21 سال دغ عبدالملک بن مروان حکمرانی کړي دی مولا دور کې 65-85 پورې تقریبا 21 سال کیږي او دې په باره کې اختصار سره درته ته وایم عبدالملک مروان اول هغه چې کس و چې فقیه و غټ عالم یې سبېدو مسجد کې به قرآنونه لوستل دغه عبدالملک مروان چې کله خبر میلاو شو چې پلار د مړ شوی دی راشه خلافت باندې ته کېنه قرآن باندې لګیا او قرآن تلاوت یې کولو هېڅ قرآن مغزي کې بند کو یوه جمله یې قرآن ته وویله چې هذا فراق بیني و بینک اما و تا منځل جدایي راغلله بس تا خپله شوه ما خپله شوه سوچ مو دې جملې ته ځینې کسان دا شی دي زندګۍ کې موقع یې نه وي لیدلي موقع ورته نه وي میلاو شوي چې کله ورته میلاو شي هغه به بېدینۍ کسه چې توره بېدینۍ طرف ته ځي اندغه عبدالملک مروان ته چې کله حکومت میلاو شو واقعا سفاک ترین انسان انده ثابت شولو بیا
څومره ظلمونه دي وکړل، څومره بني هاشم یې قاتل کړل، علویان یې شهیدان کړل، شیعه یې قاتل کړل. او دی خپل دور کې چې کله یزید حمله کړې وه خانه کعبې باندې، دی سخت مزاحمت کړی و. څه وخت کافر شول چې خانه کعبې باندې حمله کړې ده، خپله څه دي ته مکامله شوه، حجاج زرې څه دیا حمله وکړه. چا باندې؟ خانه کعبې باندې. یعنی خانه کعبې باندې کومه حمله شوې ده حجاج کړې ده. حجاج دی ګورنر و، دی ګورنر مقرر کړی و. او دی ظلم کې ځکه ته صرف اندویا کفی دی چې کوم حجاج دی مقرر کړی و. څو حجاج څومره کسان صحابه څومره قتل کړي، نورې څومره قتل کړي، تاریخ ته نه ډاک دی هغې وغه نه. جابر بن عبدالله انصاري نه ما تاسو اورېدلي دی. جابر بن عبدالله انصاري چې اول د کربلا ظاهر انده و هغه اندغ حجاج قاتل کړی دی. کومیل بزرګور اندي شهید کړی دی، نور ډېر کسان برجسته کسان. عبدالملک مروان صفاق ترین کس تیر شوی دی، ډېر ظلمونه خپل دور کې کړي دي. زه یوه جمله کندوره درته وایم. سعید بن مسیب نمیږي، هغه ته یوه ورځ یی څه دا ورته یی عبدالملک ورته یی څه چل شوی دی، زه ښه کار کوم خوند نه راکوي، بد کارونه کوم خوشحالیږم. سوچ وکړه انسان کله وکړي زړه مړ شي دې حد ته ورسېږي چې بدو کارونه خوشحالۍ ورته میلوېږي، خو کارونه خفه کېږي. هغه د ورته یي سعید د ورته یي هغه ډېر بهترین انسان، هغه د ورته یي چې تا زړه مکمل مړ شوی دی، ته ختم الله علی قلوبهم شوی، څه خدای در باندې مهر لګولی، ته مکمل ختم یې، ګمراه یې. دې حده پورې یوه ورځ یې کولې ورته وله شراب یې چیکلي وه، لمونځ یې وکړلو. بیا چا کور کې ورته وله شراب د چیکلي، بیا د لمونځ وکړه. هغه ته ورته چې ته صرف شرابو خبره ماته کوې، ما وینه چیکلي وه، شراب ما وچیکل، هغه نه بعد ما لمونځ کړی دی. داسې کسان تیر شوي دي. او امام ایدی دور کې یوش کاله د ما و تاسو سجاد مولا زندگی کړې دی، خو سخت ترینو حالاتو سره امام روبرو ویلې، چونکې کړي نگراني وه مولا باندې، سخته نگراني وه مولا باندې. جاسوسان یې ورپسې لګولي وو، امام اکټیویټي فعالیت نشو کوای. دی په باوجود چې امام اکټیویټي فعالیت نشو کوي، 34 ساله امام چې کوم خدمت کړی دی، کومې طریقې سره ما و تاسو ته تشیع رسولی دی، کومې طریقې سره ما و تاسو مکتب یې ساتلی دی، ازادارۍ ته یې بقا ور کړي دی، ازادارۍ سلسله یې شروع کړي دی، هغه سلسله امام سجاد نه شروع شوي. او مولا دینی تعلیمات دعاوانو شکل کې، دعاوانو ګلدستو کې مو ته پیش کړي دي، راکړي دي مو ته. څنګه طرف ته زه انشاءالله اشاره درته کوم څه کومې طریقې سره مولا دا شیونه متاره کړي دي. یو عبدالملک مروان و، یو بل ولید بن عبدالملک و. یعنی چې کله عبدالملک مروان مړ شو دنیا نه لاړو، دې زوی ولید کېناستلو، څه هغه دې زوی و 86 نه 96 پورې 10 سال بیا ولید ته مکامله وشوه. 10 سال اندغه ولید دور کې امام ته بیا شهادت میلو شو، چونکې 96 پورې دې حکومت وکړو، 95 کې مولا شهید کړلو، 96 کې ولید واصل جهنم شوی دی. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد صلی علی خلاصه دا څه امام 34 ساله امامت کړی دی. او امام مور بزرګور طرف ته مختصر اشاره ته وکوم، ګرچې تاریخ دی حوالې سره ډېر ابهامات ورکړي دي. امام مور حوالې سره ډېر اقوال دي، چې امام مور بیبي شهر بنو سلام الله علیها وه، یا څه نورې ذکر شوي دي، څه پلنکې وه پلنکې وه پلنکې وه، خو دې طرف ته نه څم. بیبي شهر بنو چې کومه وه، یزدګرد یا یزدجرد نه څه ورته که نه، ساساني دور بادشاه چې کوم و، یغه لور وه، یغه لور یې څه بېده، او انوشیروان عادل څه ما ورته څه ورته یایو، یغه لمسی وه ده، اسیره شوی. بهرحال امام صلی الله علیه وسلم بیبي نرجس سلام الله علیها د زمانې مولا مور وه، همدې سره دا یو قسم ته راغلې وه، بیا امام مور ګرځېدلی دی. خو څه کوم روایت اکثر مطلب علماو بلکې زه ته هم اتفاق دی ورباندې ذکر کړی، هغه دا دی چې مولا چې کله دنیا ته راغلو تولد یې وشولو، امام څو ورځې بعد یې مور رحلات کړی دی، مور یې رحلات کړی دی، جنت البقیع کې دفن شوي دی. او چاهه بیبي شهر بنو سلام الله علیها دی، یا بله مور دی، هغه تقریبا انداسې علماو لیکلي دي، غټو غټو کتابو کې دي، حوالې شته، زما سره ټایم نشته هغه زه ته ذکر کړم، خو دا متفقون علیه دی. کوم تهران کې ما تاسو روضات لیدلي دی، اکثر کسان لاړ بیبي شهر بنو سلام الله علیها یوه روضه تهران کې شته دی، ډېر به لاړ وي، څوک نه وي لاړه ضرور لاړ شو هلته. هغه باندې واضح یوه کتبه لیکلي دی، یوه کتبه هغې کې څه لیکلي دي، هغه کې لیکلي دي چې دا بیبي شهر بنو سلام الله علیها قبر نه دی، دا مزار نه دی، بلکې دا صرف اور صرف د بیبي یادګار دی.
یعنی بیبي په نامې یو زیارت جوړ شوی دی. لکه ما تاسو طرف ته زیارتونه جوړیږي، جوړ شوي دا شی یادګار دی. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد. ظاهرا صلواتونه که لږ زیات نستوم بهتره وي، ثواب اور کې زیات دی. ویلې زه خبرې کوم ما خوب نه رسي، خو تاسو څه خبرې نه کوئ، تاسو خوبونه لږ لږ رسي. ټایم ډېر نه خلم انشاءالله. یو بل صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله اکبر یا رسول الله یا امام سجاد علیه السلام هغه شخصیت دی چې حسینی سادات سلسله امام سجاد علیه السلام ذریعه سره امام سمیلوی کی. و دې ځای کې زه یو شاید ته عرض کوم کسه ما و تاسو څه کله امام سجاد نه ما واورو که نه فورا ایمو ذهن ته زنجیرونه، هتکړې، زلوانې دا شیونه ډېر راځي. و دې سره سام یو ټکی بله راځي، بیمار ټکی. ما و تاسو ډېر استعمالوه دعاوانې چې کوئ سپین ګیري مو ملایان هغه څه بیمار مولا لخطیره. دا ټکی صحیح نه دی، دا ټکی پکار دی ما و تاسو بدل کو. امام ته بیمار ټکی کته استعمالوي پر منټ مستقل دا ایمو عقیده په خلاف دی. ویلې هغه کس امام نشي کېدی چې هغه بیمار وي. بیماری نقص دی، عیب دی. عیبدار کس امام جوړېدای نشي، امامت نشي ګرځوای. مولا ټیک دی بیمار شوی و څو ورځو پاره کربلا ته څه کلوړو، صرف کربلا کې بیمار و، مصلحت انداو چې امامت سلسله پرې نشي. لذا امام هغه ځای کې خدای مصلحت و بیمار و. لذا که زه درته وایم بیمار نه مه یو چې بیمار امام، بیمار کربلا نه ویلی شي. سوچ مه دی خبرې ته، بیمار کربلا نه کوئ فرق نه کوي، خو که مکمل بیمار ته کې اوسې لګوئ لقب یې جوړوئ دا ظلم دی امام سره. ویلی امام دوره پهلو دی که نه. زه به داسې ټایم چې امام ما و تاسو نه ډېر صحتمند و، څو 34 سال کربلا واقعه لیدلي د هغه په باوجود امام کوم تعلیمات متره کړي دي، کربلا حفاظت یې کړی دی، ترویج یې کړی دی، دین یې ساتلی دی، شیعه مذهب ته بقا ورکړي دی. داسې کس ته بیمار نه وایي صحیح دی، که دا ټول نه تندرست و صحتمند نه ورته وایي. بهترین صحتمند انسان و داسې به درته وایم. لذا دا ټکی پکار دی ما و تاسو دا شکل استعمال کو بدنه چې بیمار کربلا نه ده کولی، یعنی صرف کربلا کې بیمار، یعنی که تو مکمل بیمار نه وله نو دا ټکی صحیح نه دی امامت سره. کسه امام عظمت زه ډېر نه اختصار سره صرف یو حدیث درته ذکر کوم امام عظمت حوالې سره، ګرچې امام عظمت به ذکر کېږي انشاءالله. امام عظمت د حدیث نه ډېر زیات واضح دی. څه عبدالله ابن زبیر یې څه جابر بن عبدالله انصاري سره ناست و. جابر بن عبدالله انصاري مو ته یو حدیث وویله، مو ته د داسې یوې ورځې پیغمبر سره مو اصحاب ناست وو. پیغمبر ناست دی، عامه مو ولیدل څه وړوکی جنان حسین راناوتلو. کله راغللو پیغمبر سره کود کې کېنستلو، پیغمبر کود کې کېنولو، پیغمبر اکرم مولا حسین ماچی کړلو ټنډې باندې، ځان سره یې کېنولو، مینه ور سره وکړله. هغه نه بعد پیغمبر اکرم یوه جمله وویله امام حسین حوالې سره. جمله یې دا وه څه لابنی هذا ابن یقال له علی ابن الحسین. اما دغ زوی حسین به یو زوی دنیا ته رسی چې هغه نامه به وي علی ابن الحسین، هغه به علی ابن الحسین نمیږي. مخکې دی چې اذا نادى مناد من بطنان العرش، کله قیامت ورځ شي، محشر ورځ شي، محشر ورځ قیامت ورځ کې عرش کې به ندا وشي، خدای به یوه ندا وکړي، غږ به وکړي این سید الساجدین، این زین العابدین، این سید العابدین. قیامت کې به ندا وشي، محشر ورځ انبیا به ویلاړ وي، شهدا به ویلاړ وي، ټول محشر به ویلاړ وي، ندا به وشي، پروردگار وایي چې این زین العابدین، د عبادت و زینت چیرته دی؟ این سید الساجدین، د سجدو کوونکي سید و سردار چیرته دی؟ این سید العابدین،
د عبادت کوونکو سید و سردار چیرته دی ای څه انبیا و صفونه مانځ نه به سید سجاد ما و تاسو څلورم مولا روزي حاضر بشي پروردگار عالم حضور کې. دغسې عظیم امام دی څه دغه لقب که دې ته میلاو شوی دی هم پروردگار عالم طرف نه ورته میلاو شوی دی. و یاد وساته ټولو نه سختترین دور امام تیر کړی ما درته وویله، خو سختترین دور په باوجود مولا مو ته دوره تعلیمات راکړي دي څه دعاوانو شکل کې مختلف شکل کې. هغوی نه یو شی زه تاسو خدمت کې نن اختصار سره عرض کوم، تقریبا ما پسې ټایمه ختم کیږي. کسا یو شی څه امام مو ته راکړی دی زه نن صرف درته عرض کوم، انټروډکشن یې دی، صرف تعارف یې دی او تعارف یې دی، وګرنه دې ګهرۍ ته راته که لاړ شي اشرې مجلس ورباندې وکړي ټایم به زم کام شي در پسې. هغه د رسالة الحقوق، رسالة الحقوق د مولا غا زرین کتاب دی څه مولا ټول هر چا حقوق ورکی خیلی دی. پروردگار عالم حق، پلار و مور حق، والدین حق، استاد حق، هر یو شی حق، اعضا د بدن اعضا و حقوق ورکی خیلی دی، حتی موازن حق خیل دی ورکی، هر یو شی حق، خدای حق، قرآن حق، مسجد حق، هر یو شی بیلا بیلا حق ورکی مولا خیل دی. دا تقریبا امام یو دوست ملګری ته خط شکل کې لیکلی و، یعنی خطونه ورته استولی دي خط شکل کې د ټول حقوق امام خیلی دي. اوس صرف یو ریکویسټ کوم که چیرې بعد د نیرز یاد وساتئ، ما و تاسو موبایل کې ډېر ایپس چې و ډېر کتابونه سرچ وکړئ پی ډي اف شکل کې میلویږي. دا صرف دا کم از کم موبایل کې ځان سره واچوئ، ویکسوئ، یو ورې کم از کم نظیر نه تیر کوئ څه امام دي کې کوم انداز سره هغه حقوق مولا خیلی دي. غټو غټو کتابو کې خصال کتاب، من لا یحضره الفقیه، تحف العقول، دغه ټولو کتابو کې دغه کتاب ذکر شوی دی. صرف دغه ځینې زه ته یو حق ذکر کوم. امام کسا آیډیالوجي د امام کسا امام څه خیل ته آیډیالوجي بیان کوي، پلار مور څه کله حق بیان کوي که نه مولا صرف پلار حق حوالې سره زه لږ اشاره درته وکړم چې امام کوم انداز کې الفاظ د امام کسا ګهرۍ ته څوکې چې خپل ځکې یو بحث دی ورکې. امام څه کله پلار حوالې سره حق بیان کوي مولا داسې یی امام جمله دی ده واما حق ابیک فتعلم انه اصلک وانک فرعه. او بندگانو که چیرې تاسو غواړئ چې پلار حق نه ځان پوی کوئ، پلار هغسې عظیمه هستی دی چې هغه یې تا اصل دی، جړ دی، بنیاد دی، ته یې فرع یې. پلار د اصل دی، جړ دی، ته یې فرع یې. مولا دی یی وانک لولاه لم تکن، که چیرې پلار د نه وی ته به نه وی، یعنی ته پلار پسې تړلی څه پلار د و خو ته شته یې. مولا دی فمهما رأیت فی نفسک مما یعجبک فاعلم ان اباک اصل نعمه علیک. کله څه وکسې څه غرور در کې راغو چې واجې نه څه مثلا علم د حاصل کړی دی، تعلیم د حاصل کړی، دولت د سره دی، حیثیت د پیدا کو کوم حته ورسېدي، څه کله لغونتې عجب د کې راغو یاد وساته دا ټول هر څه پلار طرف نه دي، د پلار مرهونی من نه دي که پلار د نوې د هیچې به هم نه و. امام جملو ته سترګې وغوړ واحمد الله واشکره علی قدر ذلک ولا قوة الا بالله. لذا دغه نعمت باندې د خدای ډیر شکر وکړه، حمد و ثنا یې وکړه، سهار یو شی پروردگار طرف نه دی. اندیشون سه صحیفه سجادیه کې 24 نمبر دعا کې مولا داسې ذکر کې اللهم اجعلنی اهابهم هیبة السلطان العسوف. پروردگارا پلار نه داسې خوف رته نصیب کې لکه یو ظالم بادشاه نه انسان ډریږي. لکه صرف سټرس ته په کوم تاسو وخت ډېر نه خلم انشاءالله. یو صلوات وسه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد آل د جملې ته لغونده کې توجه ډېر کوم سترګې وغړوئ. نن سبا څه کوم ایجوکیشن دی، نوی نظام تعلیم دی چې موږ مغرب نه ډېر متاثر شوي یو. یاد وساته پلار نه دی پاتې شوی، یاد وساته ده. نن سبا تعلیم کې پلار نه دی پاتې شوی، پلار ایز ا شریک خیال شوی دی. داسې ذمه دار څه هغه تا نوکر دی، تا خادم دی، تی خادم نه یې تی نوکر نه یې. دا ډېره ستره مسله ده مو سره. مو لیدلی دي، مو خپله فیس کړي دي مخامخ څه کیسونه، څه پلار په باره کې څه خلته الفاظ مو واورو، مور په باره کې څه خلته ټکي مو واورو. د ډېر فرق کوي هغې ایډیالوجي سه طرز تفکر سه هغه اهل بیت متخیلی دی. سو پلار څه شی دی، پلار څه هستی دی. مولا د څه یې دغه ځي کې پلار یې تا اصل دی، بنیاد دی، جړ دی،
که چیرې پلار د نه وی مور د نه وی تا حیثیت به څه و ته چېرته راتلی دنیا کې به نه وي ته لذا امام دغه ځای کې جملې وکړه څه امام دی څه خدایا پلار نه داسې خوف پلار و مور نه داسې خوف ورته نصیب کړي لکه یو ظالم بدشان انسان ډریږي مطلب اوف نه وکړم پلار مور په مخکې څه یی وابرهما بر الام الرؤوف پلار و مور سره داسې نیکۍ وکړم لکه یوه مهربانه مور خپل زوی سره کوي یوه مهربانه مور خپل زوی سره څومره مینه کوي اولاد سره اندوره مینه زه خپل پلار و مور سره وکړم مخکې د مولای وجعل طاعتي لوالدي وبري بهما اقر عیني من رقدة الوسنان مولا دی څه انسان ته ډېر خوب سره وشي خوب حالت کې سبې خوب مثلا سترګو کې څومره خوندور وي سبې خوب مولا دی څه پلار و مور سره نیکۍ اطاعت اما داسې اطاعت وګرځوي څه لکه خوب انسان باندې خمار راشي که نه انسان ته څومره خوند ورکوي انداسې پلار و مور اطاعت کړه ما ته انداسې خوند نصیب کړي زه څومره اطاعت کوم زه خوند ونه خلم پلار و مور نه اطاعت نه واسلج لصدري من شربة الظمآن پروردګاره سینه مې داسې اوسه ساړه کې لکه یو کاس ډېر تږی وي تندې کې ورته اوبه میلو شي سارا کې څومره هغه خوشحالي کې اوبو ته اندېشه اوسه اما زړه ته ټنډک میلاو کې اندغې پلار و مور اطاعت زرې سره حتی اوسر علی هوای هواهما تا دا څه زه خپل خواهشات پلار و مور خواهشات باندې قربان کوم خپل ځان ته سترګې نه غړم خپل خواهشات ته سترګې نه غړم صرف پلار و مور ته سترګې وغړوم مخکې واقدم علی رضای رضاهما خپل رضایت باندې پلار و مور رضایت مقدم کوم واستکثر برهما وان قل یی څه واستکثر برهما بی وان قل پلار و مور نیکۍ کامه ویل نه وي زه یې ډېره وګڼم جملې ته لږ سوچ وکړئ پلار و مور خواله کام ویلې نه وي زه یې ډېر وګڼم مخکې یی واستقل بر بهما وان کثر خپله نیکۍ ډېره ویلې نه وي زه یې کامه وګڼم او دا ایډیالوجي دی پلار و مور څه خیل ته ډیفینیشن کړی دی څه خیل ته تعریف یې کړی دی څه خیل ته امام متخیلی دی اوس نن سبا زمانې کې نظام تعلیم کې پلار و مور څه خیل ته خیلي شوي دي پلار و مور ته څنګه یې بچای زوای مقابلې ته روځي اندې ما تاسو لکو کې ویلې پلارون قاتل نه شول مړه یې نه کړل تقسیم نه شول اوس تقسیمیږي ده ځمکه څنګه تقسیمیږي که نه جایداد خونه پټای پلار و مور تقسیمیږي چې پلار و مور چوکې ونې سپري چوکې بل نه سپري که نه دي د کورمې کې دا شی شته ایت الله مرعشي بزرګور نه ما شاید تاسو اورېدلي وي ډېر عظیم مجتهد تېر شوی دی امام صاحب ملکتونه کېدل هغه حوالې سره دا کیسه شته دی هغه چې ما ټوله کامیابي دغه مقام ته رسېدلی یم پلار و مور دعا بلکې خصوصا پلار دعا برکات و هغه چې یوه ورځې مور ورېځې ټایم کې ما ته وویله چې زویه لاړ شه پلار د بلې کمرې کې دی دوا ورته وایي چې مړی تیاری دی راشي مړی ته زه ویرغلم وړوکی و بچی دی اندازه لګوه تربیت خبره ده هغه چې کله کمرې ته ورغم پلار مو تازه بهر نه دغه خوبیاولی تازه انسان خوبیاولی شي ورېځې خوب لګ بیا انسان ته خوند ورکوي پڅوله ډېره ګرانه وي هېڅ ما پلار نه زړه ونه شو څه پوهېڅوم هلته مور آډر و غم نه شو غورځوی دلته یې مو پلار نه شو پڅوی څه وکړم هېڅ څه مو وکړئ پلار خپونې مو خپلې شنډې کېږدولې ورو ورو مو شنډو سه پلار پې مچې کولې مینې سه لکه څنګه بچی څنګه یې پڅوی یو مینې سه مو شنډې ونې کېږدولې مچې کول دغو مچې کولې حالت کې مې پلار سترګې خلاصې شولې ما ته دی شهاب الدین چی کوي شهاب الدین نومیږي که نه چی کوي ما ورته ویله بابا زړه مې دنې نه کېدو مور مو ویله څه راپوهې سوه مړی ته څه کله دا ټکې ورته وکړو که نه هغه مغزې کې لاسونه اس که پروردګاره ما زوی د اهل بیتو دین خادم وګرځوي د دین عالم یې وګرځوي مغه واجوه څه هغه ته دوره مقام میلاو شو او پلار و مور دعا رغلی دی دعاء الوالد لولده كدعاء النبی للامه پلار دعا مور دعا خاص کر بچیو د پاره داسې دی لکه یو نبی خپل امت ته دعا کوي قبلیږي دعاونه سې وریا مات سوی پلار و مور قدمو کې ولټوي یو کس راشي پیغمبر ته یا رسول الله پلار و مور مقام لګ راته وښیه پیغمبر ہوتی هما جنتک و نارک جنت اندادی جهنم آیتو اندادی یعنی که جنت اچیا پلار و مور ذریعه سا بچے که جهنم تا رسیگی پلار و مور ذریعه سا برسیگی موجوده رهبر معظم انقلاب اسلامی دا مقام تا رسیدلی دی پلار دعا برکات دی یاد وساته خپل یې چې کله مشهد کې وم کوم کې مسابقه ویله مشهد ته راغلم پلار مو بیمار و نو
پلار ویله څه مو سپاتې شه کوم ته ما څه ټول ښه کسان کوم ته تل تعلیم پسې نه پلار نه مزړه نه کېدو څه بیلې پرېږدم عالم سره مشوره که غد مو ته څه پلار ما پرېږده پلار سپاتې شوم هغه ته دعا وکړه هغه کسان چې کوم ته لاړل هغوی هغو حدو ته درجو ته نه ورسېدل کومې درجې ته رهبر رسېدلی دی یی چې چا د پلار و مور کسه خاص کر مور بیا ډېر عظمت لري پلار په نسبته مور بیا ډېر عظمت لري یی چې مور یې ټنډې نه ماچي که داسې دی لکه خانه کعبه یې ماچي کړي وي مور یې خپو نه ماچي کړله هغه ته خدای جهنم اور نه ازادۍ ورکوي څه وړې خبرې نه دي قربان د شام او ځینې کسانو پلار و مور څه شي زاړه شي سپینګیري شي بیماران شي پڅېدای نه شي بتروم ته نه شي تلای دا ځان ته نعمت وګڼه عذاب یې ما ګڼه اندا بهترینه موقع دی وایه څه خدای اوس د مونې لطف وکړو څه کوم تکلیفونه یې ما پسې څنګه کړي اوس ما ته خدای موقع راکړه اندا هر چې اندخ کې پټ دي یو کس پیغمبر ته راشي مجلس تقریبا ختم دی انشاءالله پیغمبر ته یو کس راشي ورته یا رسول الله ګناهونه مې ډېرې کړي دي توبې لیاره به وي راته څه طریقې سره توبه مو وشي پیغمبر د ورته ایسه دا راته پلار مور ده شته ورته ایسه یا رسول الله مور خو مو نشته خو پلار مو شته دی ورته ایسه لاړ شه پلار سره نکاح شروع که پلار خدمت شروع که خدای به د ضرور وبخکي کله لاړو پیغمبر اصحابو ته مخ راوړل یوه جمله یې داسې وکړه څه کاشکې مور یې زنده وی سوچ مې دې خبرې ته یعنی مور زرې سه نوره زر رسېدای شي مقصد ته ای چا میندې زنده وي غنیمت دی قربان د شم ای چا پلران زنده وي غنیمت یې وګڼئ فرصت دی مخکې د دې نه دا فرصت د نه لاس نه وځي دا فرصت ضایع نه کوئ دا یو عظیم فرصت دی